څوک د اورېدو شته په دې کې ملک ورځ تر ورځه غریب سړی ورځ تر ورځه جاړي هغه وایي چې زه څه وکړم هغه د سرکاري د سرو وړو پورې هغه په 1100 میلاویږي چې سړی ورته ګوري نه نو غریب سړی به په 1500 روپۍ څنګه والي د ګاډۍ مزدوریان یې کم ځای دي نو د دې ملک دا حساب کتاب ډېر ګډوډ شوي داسې خو په یو حکومت کې چې څوک راغلي دي داسې حالات نه راغلي چې څنګه دې راغلي دي مونږ یې خو تباه برباد کړو خدای دې دوی تباه برباد کړي بجلی بیلونو ته وګوره د ګیس بیلونو ته وګوره په مخه ټکسونه دي نو سړی چېرته لاړ شي او چاته وجاړي چاته فریاد وکړي څوک شته ما ته دې وایي چې زه هلته لاړ شم هغه ته فریاد وکړم نو خدای دې په مونږ باندې رحم وکړي ټیکس کې یو ماشوم دی هغه به دکاندار پسې ځي او د 500 روپو وړاندې او کور ته وړي او ماښام پکې روټۍ پخی هغه خوري دونه په سوات کې سخته مهنګۍ راغلې ده دا زمونږ باچایان دي دا زمونږ مشران دي کوم ځای چې غټې غټې ځمکې غټ غټ مارکیټونه یې غټې غټې هغې دا امپیګان او دا وزیران ښه او ازموي او دلته زمونږ غریبانان چې دي هغه دغه شان په رزق تلاش کوي په ډیرانونو کې ګرځي کباړ غونډوي خیرونه غواړي او خلک وایي غلاګانې شروع شوې چې په سوات کې دا حالات دي نو کولیان غلاګانې به شروع شي دا خو لا د شپې کې کولیان به شروع شي دکانونه به ماتېږي چې دا حالات په مسلمانانو باندې راغلی دی نو موږ د یو سړي حکومت ته وایو چې فورا استعفا ورکوي او دا کرسۍ پرېږدی ځئ الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم احمد نصیر دی اوسېدو اوسېدونکی یم دلته د احتجاجي مظاهرې له راغلی یم کومه احتجاجي مظاهره چې کومه پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دلته کې منعقد کړې ده د دې نه مخکې د نېشنل پارټۍ یو دغه شي وه احتجاجي مظاهره شي وه سبا چې ده هغه د مسلم لیګ نون والا مظاهره کېدونکې ده نو زه خو بحیثیت یې یو شهري زه راغلی یم زه خپل یو احتجاج یو پروټیسټ چې دی هغه زه دلته کوم او موږ چې دی موږ به انشاءالله دا ایوانونه دا پارلیمنټ دا 313 خاندانونه دا به انشاءالله موږ ختمو موږ د دوی په لاس کې اوس نښتي یو خو انشاءالله دا عوام چې کله پوه شول موږ په عوامو کې شعور پیدا کوو موږ کوشش دا شروع کړی چې په عوامو کې موږ شعور پیدا کړو او هغو ته نو دا احتجاج چې دی د دې موږ مرسته کوو د دې نه علاوه چې کم د غریب سړي سره څومره ظلمونه کېږي په دې پاکستان کې موږ د هغې سخت مذمت کوو چې دا مذمت موږ نه کوو نو لکه موږ بیا په غلامانو کې راځو او لکه پاکستان په 1947 کې آزاد شوی دی خو زه دا وایم چې زه اوس هم غلام یم دا مهنګۍ چې کومه راغلې ده دې ته موږ نور تیار نه یو که فرض که دا مهنګۍ دغه شانتې روانه دا مالدار چې دی روزانه مالدارېږي که ستاسو خیال دا کارخانې د چای دي دا میلونه د چای دي دا غټ غټ ګاډي چې راولي دا د چای دي د غریب څه دي غریب سړی چې دی خپله ګاډۍ خپل دغه چلی چې کله دې مزدور خپل کار پرېښود که نه نو زه صفا خبره دا کوم چې دا هر څه به ودرېږي دا ټول هر څه چې دي د مالدار خلکو له دا پیسې څوک ګټي دا ولا دا غریب سړی ګټي او بیا دا ټول یو ځای دي دا ټول چې کوم سیاسي خلک دی دا ټول یو خلک دی یو بل ته پاس کوي په خپل ډي کې گیم کوي عمران خان اول دا خبرې موږ ته کړې وې موږ یې پې سخت دوکه کړو او هغه دغه خو یو کریز دی هغه یو اپیمي سړی دی یو غټ کریز دی هغه وایي چې زه وزیر اعظم وې ما سپلی پخپو کړی وې پښتنو ته مې هغه دوکه کولی نو دې خبرو ته نور عوام چې دي هغه تیار نه دي او دا کومه مهنګۍ چې ده راوستې ده دا دی چې په 2022 کې به د وړو دا بورې چې ده دا کم چې اوس په 1500 روپۍ دا بیا په 2000 روپۍ باندې او دا کم د تیلو دا کم ریټ چې اوس کم دی په 140 باندې دا بیا تقریبا 180 د خېجي نو د دې په دې دغه باندې یو خو دا دی د پاکستان چې کم پیسه ده څومره پیسه ده که په بینکونو کې ده او که خلکو سره ده هغه سره په ماشین کې ده نه د پاکستان چې کم ماشیني سیسټم دی په هغې کې دا پیسه نه ده ټوله بلیک منی چې دا هغه بار وتې ده یا دا د سرمایهدارو خلکو سره ده د غریبانانو خلکو سره هېڅ نشته په پاکستان کې 99% خلک چې دی غریبانان دی او 1% خلک چې دی مالدار دی اوس د 1% خلک چې دی نه دې 1% خلکو دا 99% خلک چې دی راټینګ کړی دی او د دوی امرۍ چې دي په دې باندې لکه ګوتې ښودې دي نو زه لکه عوامو ته هم دغه کومه عوامو ته خو زما طرف نه یو پیغام دا دی چې تاسو د خپلو حقوقو تپوس نشئ کولی دغه خبر ده زه کومه نور به زه د خپلو عوامو غریبانانو به څه زه دغه غیبت وکړم ښه نه راندي خو په دې حل کې لکه زندګۍ نه راوځئ او دا خلک چې دی دا لکه دا دومره لرې نه دی دا مالداره خلک ډېر لږ خلک دی او وډیره بس یو سردار بس یو ملک بس یو د دې نه علاوه به یو بل یو داسې یو مالدار انسان بسئ په دې دنیا کې الله پاک دا ټوله دنیا چې ده الله پاک پیدا کړې ده او دا په دې کې موږ هر نمونه فیسیلیټیز هر نمونه سهولیت الله پاک موږ له راکړي دي انسانان نه دي راکړي او دا سرمایهدارانه نظام نه دی زه خو یم چې دا عمران خان نه دی خدای دې تباه او برباد کړي دا کیپیټالیزم نظام دی پېژني نه د سرمایهدارانه نظام چې دا موږ ته وایي چې یاره جهانګیر ترین زما ملګری دی او دا پلانکې زما ملګری ټول د
جاګیردار مرګري نه دي په دې کې د او دې په 1300 کنال کې پاتې کېږي د شرم پکار دی د دې راوځي په 2 مرلو ځمکې کې دی پاتې شي پکار دا ده څنګه چې نواز شریف ته هغه په راوین کې په څومره کنال ځمکې کې پاتې کېږي زه ته ووایه دی نه اوس زرداري دی وایي د هغو دومره ځمکې دي موږ اورېدلي موږ نه پوهېږو موږ د سوات قمقلان خلک یو خو وایي ریل پکې وایي چې ځي که نه نو ریل به پکې وایي دغه شي او نیمه ګنټه او ګنټه به ته روانې نو دا نظام دی عدالتونه دي عدالتونه بله ورځ وکیلانو احتجاج کړی دی نو دوی په دې خپل عدالت کې دلته احتجاج ولنه کوي پکار دا چې دوی نه په دې عدالت کې احتجاج وکړي په دې حکومت باندې کیس داخل کړي دومره اوسي مظاهرې کوي موږ هم اوسو مظاهرې کوو نو هغو سره قانون باندې پوهېږي پکار دا چې هغو په دې عدالتونو کې دا چل وکړي او په دې دغه باندې امپیګانو باندې امیګانو باندې په دې باندې کیس وکړي او زه خو یم چې یاره دا پالټیانې مالټیانې دا هم ختمول غواړي ځکه چې دوی د دې تقریبا دومره وغوښ ویسي ونه کړل خو عوامي طاقت پکار دی دا ننانو مې فیصد راوستل پکار دي په اسمبلۍ کې 15 کسان نه چې موږ ته وچاره 15 کسان اسمبلۍ د غریبانان راغلي دي 15 باندې څه کېږي نو زه ستاسو د ټي وي والا ډېر زیات شکریه ده کومه دا احتجاجي مظاهره چې ده د دې زه حمایت کوم او ان شاء الله چې د سوات نه کله هم لانګ مارچ کېدو اسلام آباد ته نو زه به په خپله باندې او د خپلو ملګرو سره اسلام آباد ته ځم او د دې حکومت خلاف به زه نارهبازي کوم